محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د اختر د دویمې ورځ وظیفه ده. نن د اختر دویمه ورځ ده. دا وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز خوشحالي والله پاک تاسو له درکوي. نن د اختر دویمه ورځ ده. دا وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز مال او دولت الله پاک به تاسو له درکوي. دغه رنګې محترمو الله پاک به تاسو له پرسکون زندګي درکړي. مشکلات، ټینشن، پریشانۍ د دې نه الله پاک تاسو محفوظ ساتي. چې څومره ستاسو خواهشات دي، څومره ستاسو ارمانونه دي، انشاءالله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک ستاسو هر څیز محترمو دا پوره کړي. کوشش وکړئ محترمو د اختر دویمه ورځ ده دا وظیفه به خپله مو کوئ او دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ. انشاءالله العزیز ډېره زیاته لویه فایده به وکړي. څومره چې محترمه پر یې وظیفه کې اخلاص وي، څومره چې پکې للهیت وي او څومره چې پکې زموږ د زړه دا وظیفه وکړو او انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ تمام حاجات محترمو دا پوره کوي، تمام پریشانۍ به دا ختموي. او دغه رنګ محترمو د مال او دولت او ګران کارونه چې کوم دي د هغې دپاره دا وظیفه کولی شي. کوشش وکړئ تاسو دا وظیفه وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک علاوه د عبادت لایقه بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن محترمو د اختر دویمه ورځ ده او تاسو ټولو ته د اختر د دویمه ورځ ډیره زیاته مبارک شي، ځکه چې خوشحالۍ دي، هر سړی خوشحاله دی، هر زنانه خوشحاله ده. لکه څنګه تاسو نن خوشحاله یې، پرون خوشحاله وئ، الله پاک هم همیشه دپاره خوشحاله، آباد او ترو تازه ساته. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د اختر د دویمې ورځې وظیفه ده. کوشش وکئ دا وظیفه نن وکئ، انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو له دومره خوشحالي درکړي چې حیرانه به شئ. یاد ساتئ محترمو، منګ باندې خوشحالي ده، اختر دی که نه، هر څوک خوشحاله دي، ماشومان پکې خوشحاله دي، تر دې پورې چې لیوني هم پکې خوشحاله دي، هر څوک خوشحاله دي. نو د دې خوشحالۍ مقام کې موږ الله پاک خوشحاله کړو، انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ مني. او موږ الټه کار کوو چې کله الله پاک موږ باندې خوشحالي راولي، واده وي، موږ باندې خوشحالي راشي، موږ به که الله پاک دومره حفه کړو، دومره چې کله واده وشي، مېلمانه لاړ شي، نو خامخا به که څه حادثه وشي، یا واده کې څه حادثه وشي، یا وروسته په نایو باندې پیریان راشي، یا په هلک باندې راشي، لوی غټه مسله یار، ډېره لویه مسله وي، نو موږ باندې خوشحالي ده. کوشش وکړو چې په دې خوشحالۍ کې موږ الله پاک هیر نه کړو. محترمو، کو چېرته الله پاک هم هیر کړو یا هم الله پاک خفه کړو، نو پوره کال به الله پاک ګوره موږ خفه کوي. نو که په دې ورځو کې موږ الله پاک خوشحاله کړو، نو الله پاک به موږ پوره کال کې محترمو دا خوشحاله ساتي. د مال او دولت باران به وي، دغه رنګې د رزق د زیاتېدو لپاره ډېر ناشنا عمل، د دومره رزق به الله پاک درکړي، حیرانه به شئ. الله پاک ډېر عجیبه ذات دی یار. موږ قرباني وکړله، قرباني مو وکړله، الله پاک د قربانۍ په بدل کې غوښه راکړله. داسې الله پاک نه کوي چې موږ څه وکړو الله پاک له او هغه ځان شپېلې کړي. نه، الله پاک له چې څه موږ کوو محترمو، هغې په ډول الله پاک اجر او ثواب راکوي. څومره خلکو قربانۍ وکړلې، دنیا خلکو قربانۍ وکړلې، الله پاک له ثواب هم ورکړو، الله پاک له غوښه هم ورکړله. په کار خو دا و لکه څنګه مخکې قابل و قابل قرباني وه، د چا هغه چې به قبوله شوله نو اور به راغلی، هغه بیا اوسې ځله قصه به ختمه شوله. او موږ ته څومره سهولت شو، قرباني هم موږ وکړو، غوښه هم په خپله وخورو او ثواب هم الله پاک دا موږ له راکړي. نو کوشش محترم وکړه چې په دې ورځو کې د یا قهارو د یا فتاحو دا ختم لازمه نه وکړئ. روزانه محترمو 100 پیرې یا فتاحو یا قهارو، یا فتاحو یا قهارو دا وظیفه وکړئ. مخکې وروسته د دې وظیفې نه 14 پیرې درود شریف ووایئ. د هغې نه بعد به تاسو دا وظیفه دا شروع کړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ او ستاسو لازماً اوري، زموږ او ستاسو تمام حاجتونه پوره کوي، پریشانۍ به ختموي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله
وبرکاته.